مونږ ان شاء الله تعالی په هر میدان په هر ټیم تیار یو چې اوس مونږ له حکومت اجازه راکړي ان شاء الله مونږ د ټول مخ مسجد اقصی چې نن سبا په هغې باندې اسرائیل بمباري کوي وحشیانه بمباري کوي مظلومان زنانا او نرینا هغه ټول امت مسلمه له فریاد کوي هغوی د آواز کوي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله فرمایي څه وجه را چې تاسو جهاد نه کوئ څه وجه را چې تاسو د الله دین دپاره نه پورته کېږي اور کمزورو خلکو د خلاصولو دپاره د ظالمانو نه هغه کمزوري زنانا کمزوري ماشومان چې هغوی اواز کوي ای پروردګار داسې یو سړی موږ ته راولېږي چې موږ د دې ظالم نه خلاص کړي موږ د دې کافر او ظالم د پنجو نه خلاص کړي ای ربا داسې یو مسلمان یو قائد یو لیډر په موږ کې پیدا کړي خو امت مسلمه په دې باندې خاموش هغوی اصلاح الدین ایوبي په شان دي اندارنګې د محمد ابن قاسم په شان دي یو مسیح الله په انتظار دي چې دا به څوک راشي هغه 57 ملکونه چې هغوی دا دعوه کوي د اسلامي ملکونو هغوی وایي چې زمونږ ازادي په لا اله الا الله باندې را که تاسو وګورئ زمونږ د فوجي په وردي باندې لا اله الا الله په ګاډي باندې لا اله الا الله پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ ټول عمر په دې باندې دا عوامو نه ټیکسونه را جمع شول چې موږ اټم بم جوړو اټم بم د سره پاره د مظلومانو د حفاظت لپاره د ظالمانو نه د دفاع لپاره نن په یو مظلوم باندې یو ظالم مسلط دی څه شو د مسلمان اټم بم څه شو د مسلمان طاقت څه شو د مسلمان هغه اجتماعي قوت نن چې څومره مسلمانان په قوت کې دومره مسلمانان په یو دور کې په قوت او طاقت کې نه دي پاتې شوي خو چې څومره مسلمانان نن سبا بزدلي لري په دومره بزدلۍ کې په یو دور کې نه دي پاتې شوي هغه بیت المقدس چې قرآن د هغې ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللو نو بیت المقدس نه لاړو قرآن د هغې بیان کړی دی هغه بیت المقدس چې ابراهیم علیه السلام هغې له هجرت کړی دی هغه بیت المقدس چې لوط علیه السلام هغې له هجرت کړی دی هغه بیت المقدس چې ابراهیم علیه السلام په هغې کې دعوت چلولی دی هغه بیت المقدس چې اسحاق علیه السلام په هغې کې لوبېدلی دی هغه بیت المقدس چې یعقوب علیه السلام په هغې کې پیدا شوی دی هغه بیت المقدس چې یوسف علیه السلام په هغې کې پیدا شوی دی هغه بیت المقدس چې الله عز وجل تمام انبیا علیهم السلام په هغه خاوره باندې پیدا کړي دي هود علیه السلام صالح علیه السلام بیت المقدس طرف لتلی دي هغه بیت المقدس چې هغې بنیاد سلیمان علیه السلام یې ښودلی دی داود علیه السلام دا جماعت جوړ کړی سلیمان علیه السلام د هغې بنیاد یې ښودلی دی داود علیه السلام په دې باندې بادشاهي کړې ده هغه بیت المقدس چې هغې امام زکریا علیه السلام و هغه بیت المقدس چې هغې امام یحیی علیه السلام و هغه بیت المقدس چې عیسی علیه السلام راکوزیږي په هغه مسجد میناره باندې به راکوزیږي هغه بیت المقدس چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې طرف له هجرت کړی دی په شپه د معراج باندې هغه بیت المقدس چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آزاد کړی و هغه بیت المقدس چې صلاح الدین ایوبي آزاد کړی دی هغه بیت المقدس چې په دې باندې به د قیامت میدان قایمیږي په دې باندې هغه بیت المقدس چې میدان حشر میدان به په بیت المقدس د شام په ځمکې باندې وي الله هغې ته برکتي ځمکه ویلې ده د ټول انبیا علیهم السلام ځمکه نن په هغې مسلمانانو باندې بمباري کېږي کورونه د هغوی ورانېږي غریبان تس نه شوله زیر و زبر شوله خو یو مسلم حکمران د هغې دفاع نه کوي روس راغی چین راغی ایران راغی دا فلسطین د دفاع لپاره بیت المقدس د دفاع لپاره خو اسلامي ملکونو اسلامي فوجونه د هغې د دفاع لپاره الله نړل که یو سړی وایي چې نه پټ امداد کوي په یره چې مذمت کوي
نو په دې مذمت باندې څه چې زمرم او ته وایي چې پلان کې در ثبت کوي زما بېعزتي کېږي او ته وایي چې ما ور باندې مذمت وکړلو مذمت معنا کردار ادا کول پکار دي یا پکار دی چې عوامو لا اجازت ورکړي شي لکه څرنګه عوام د انډیا خلاف جنګولی شي انډیا خلاف تنظیمونه جوړ دي کشمیر کې د هغې لپاره ټریننګ سنټرې قایم دي پکار دي چې د اسرائیلو خلاف داسې تنظیمونه جوړ شي اور هغې خلاف مرکزونه باشي عوامو له اجازت ورکړي شي چې چلو فوج خو موږ د امریکې نه مجبوره یو ځکه چې